یو ډېر لوی عالم دی علامه بدر الدین عینی رحمت الله علیه دا د بخاری شریف شارح دی 15 جلدو کې د بخاری شریف شرح لیکلی د ما سره ده د دې په دې مقدمه کې لیکلي دي چې کله علامه عینی رحمت الله علیه والد صاحب وفات شو نو د پهلانو ورځو کې انسان ډیر زی زیارت ته ډیر تاسو هم زه مونږ هم ځو بیا عقوبت د انسان د زړه چری دارو رو صبر شي د دې یو وجه ده دا مسلمانان دعا کوي یا الله دل صبر ورکي یا الله دل صبر ورکي دا ټول د صبر دعا کوي کنه نو دا دعاګانې قبول شي او په دې زړه باندې چې دا جبیره او پټه ولګي نو یې زبر د لومبو ورځو کې د خپل پلار زیارت لډیر تلم بیا مې ورو دا زړه صبرېده ډیر وخت بعد مې د خپل والد صاحب سره ملاقات وشو د دې علماو طریقه لیکلې ده او کتابونو کې شته د فقاهت چې د والدینو سره بسړي خوب کې زیارت څنګه کوي او ملاقات به څنګه کیږي دا طریقه شته دا تحدیث نعمت په تور سړي ما د خپل والد صاحب سره یو نه کارته ملاقات شوه او زه لیکم ځان سره ما د زور ډیر دی الحمدلله زه ځان سره لیکم چې دې ځل زما ملاقات داسې وشو ټول ملاقاتونه خولي دي او مزیدار دي نو علامه عینی صاحب وای ملاقات وشو د والد صاحب زیارت په مصر کې بیحق یو خار دی پاغي کې یو لوی قبرستان دی پاغي کې ایما ته وی چې بچیا ته ولې اوس ناراضي لومبو ورځو کې به زما سلام لډیر راتلی اوس ناراضي وی ما ورته وی چې دادا زما د دې راتلو تا ته څه احساس کیږي چې زه راځم وی ما ته وی چې او بچیا ته چې دې به حق خار ته په مصر کې را داخل شي او قبرستان ته خبره کوزه کې نو زه د گاونډیانو ته وایم چې زما بچي علامه عینی را روان دي ما ته به تلاوت کوي بچي زه تاسو یو خبره کوم زویا ته چې زما زیارت ته کینې او ما ته تلاوت کې نو پرو راته تلاوت کوا تیز مو وایا زویا تو حافظ قرآن د دې حافظ انسان د خلی چال چری دا تیزی دې چې سپاره په 10 منټه کې وای نو مونږه په غنټه کې خلاصو تیز تلاوتدار انسان پر خپل فن کې پر خپل هنر کې یو تجربه ای دا چې څونه انسانان نه چې دې کې د هر انسان خپل فن دی او خپل تجربه ده اوس مونږ ډیر ځان زری کو مونږ د اسرار سے پشان ربائی چرته ویلی شو دا د فن دی الله ولدا هنر ور کړی دی دار چا خپل مقام وی زویا بچی ما ته پرورو تلاوت کا وخا پتی زرا ته مو آیا بچی وی دادا زه خو ما چې تا ته ډیر تلاوت کوم او تا د خپل ته ناستم وی دا ٹھیک تا ہوته چې کله تلاوت تیز کې او سپیډ ور کې او زر د الله تعالی دا کلام قران مجید زما د خپل ته ناست او ما ته لولې دومره انوارات د الله تعالی د طرف نه راوريږي زما په دې قبر او په دې زیارت باندې بچي بیا دې راته مخ نخکاری زویا بیا ته نخکاری نو پرو وایا ته هم راته ښکاری او انوارات بم راوريږي دا د زیارت قبور یو عظیم الشان دلیل دی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بد ام المؤمنین خدیجه بی زیارت لته تاریخ خورشید جهان یو کتاب دی په فارسی زبان کې هغه کې لیکلی او د رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کور ته بچي د خدیجه بی ملګری رااله او داغي یادونه او تذکری به ور سره کولې نو دا کا مبارک په دې رخسار باندې بعد د غم آثار ښکار شو مبارک بکله کله یو چیرې ذبح کو خیرات کوي خپل مور پلار پسې صدقات کوي جی دا حدیثونه ثابت دي نو نبی علیہ السلام په خپل لاس مبارک غوخه راواغستا او د خدیجه بیبي چې کوم ملګری وي نو په خپل به ذات خود دا غي دروازې له یوړه
او ور به کړه ولا چې دا لک خیرات ته لک صدقه مې کړې دا د خدیجه بیبي په روح باندې الله پاک دې د دې ثواب د غیر روح پاک ته ورور رسي نو د خپل مور پلار په روح باندې ایصال ثواب او دارنګ تلاوت نوافل ذکر اذکار دا چې سړی کوي نو اغي ته الله ډیر فتاسو منګزار انسانان یې د صوم او صلات پابند یې مسجد ته چراشه او 10 مکړي یو 2 رکعات نفل کوي موجم کبیر کې امام طبرانی رحمت الله علیه روایت نقل کړی دی چې کله انسان منځ کوي او 2 رکعات نفل کوي یا نفلی هر صدقه چې دا د کولا او دی وای چې یا الله د دې ثواب زما د مور پلار روح پاک ته ورسه نو الله پاک یې وتور رسي او هغه په ډیر خوشحاليږي هغه په مانوس وي او دارنګ د هغه په دې قبور الله تعالی انوارات او رحمتونه وري